الله الرحمن الرحیم د دې محترم د خبرې اورو بیا په تفصیلی بحث کوو. شاګول ما یو دن تاسو کې قاری صاحب په خبر کې د عذاب چې کوم دین وي دا د دې خبره باندې مې پوهه کا مې تلاول مال ما په دې خبره باندې پوهه کا چې د عذاب مړی تور کولې کی او که ژوند دي تا چې ژوند دي تا نو مې دا موږ مړی حق وکړ ژوندې وی مړی چې مړی دې حق نو مړی لسه عذاب ورکی اله دا چې کله ثم انکم یوم القیامه تبعثون ولا ورز رااله په هغه ورځ به الله پاک تقسیم کی کنه وامتازوا اليوم ايها المجرمون کنه قیامت ورځ قایم شو الله پاک په خپل باندې فیصله وکړي څوک به یو طرف لاړ شي څوک په جنتونو طرف ته لاړ شي څوک په عذابونو طرف ته لاړ شي ستا پې کوس څه کار دی لکه مړي له څوک عذابونه ورکوي او دا عذاب چې کوم دی دا ما دې تپوس کوم دا عذاب چې ورکول کېږي دا حکومت والا لکه یو انسان چې کینې خالص کنه تاسو پته شته لکه اوس ته ولې وي په جرم کې دي ترانه والا دا هغه وخت پورې تعالی سزا نشي درکولې چې د کوم وخت پورې تا عدالت ته پېښ شوی دی ستاره لپاره فیصله لکه اورولې نه دا غینه مخکې تعالی عذاب نشي درکولای تعالی سزا یو انسان دومره پوهیږي چې لکه د فیصله نه شوی نو زول سزا نشم ورکولای او نعوذ بالله تعالی الله پاک نصر وکړي چې لکه الله پاک لا فیصله نه کړي پتا باندې را باندې امید د تاسو د خبرې اوریدلی دا محترم د عذاب قبر نه انکار کوي او د قران مجید دا آیت پیش کوي چې ثم یوم القیامه تبعثون د قیامت پر ورځ باندې به تاسو را پاسول کېږي وامتازوا اليوم ايها المجرمون په هغه ورځ باندې ویل کېږي چې او مجرمانو تاسو جدا شئ یعنی فیصله به په هغه ورځ باندې وی کېږي د هغې نه مخکې فیصله نشته د ده په دغه باندې دلایل به د قرآن مجید نه هم پیش کړو د احادیثو نه به هم پیش کړو دې ډېر خلک خو احادیث نه مني د دې دا چې کوم ګروپ دی د قرآن مجید نه به یو څو دلایل پیش کړو چې فیصله د الله جل شانه فیصله هغه د قیامت پورې نه ده تړلې شوې د الله جل شانه فیصله چې کله وغوښته الله جل شانه سریع الحساب ده وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر الله جل شانه فرمایي زما فیصله هغه د سترګو رپي نو کو تجري قاری صاحب برکت علي صاحب ته دا خبره بار بار کې چې د قیامت پر ورځ باندې به فیصله کیږي او زما د نوجوان نسل زما د پښتون نسل د هغې ظاهري طور باندې قرآن مجید باندې هر سړی مین دی هغې وموي او که نه قیامت پر ورځ به فیصله کیږي که نه دا د مولانو ځان له خپل پاړې جوړې کړي دي خپل کار یې کتلی دی قیامت پر ورځ باندې فیصله کیږي فیصله لا نه ده شوې څنګه چې تا په دې ویډیو کې خبره وکړه فیصله لا نه ده شوې ته سزا د کوم ځای نه ورکوې او په مثال کې د دنیا دغه دا مثال ورکو د الله جل شانه فیصله هغه د دنیا د فیصلو د کیسونو په شان نه ده چې تا سره به کیسونه کوي د الله جل شانه فیصله آیات کې دغلته ذکر ده چې وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر زما فیصله د سترګو رپي سریع الحساب ذات دی الله جل شانه په دنیا کې چې په څومره قومونو باندې عذابونه راغلي دي قوم نوح او قوم لوط او قوم عاد او قوم ثمود او فرعون ولا موسی علیه السلام چې کوم دا قیامت الله جل شانه یې سر کړی دي هغې باندې دا سزاګانې د عذابونه د قیامت په ورځ باندې کنه دلته په دې دنیا کې پرې راوستي دي نو ستا په نسبت باندې خو اکاونټیبلیټي او حساب کتاب لا نه دی شوی نو په هغې باندې د عذابونه بیا د سره په کوم دغه کې رااله تناظر کې رااله یوه دا خبره شوه بله دا خبره محترمه چې دلته درته مثال در کوم ته فیصله به هلته کېږي دا دلته چې دا خو زما سره فیصله داسې شي کېږي فیصله به هلته کېږي ګوره یو اجمالي فیصله ده یو تفصیلي فیصله ده په دې باندې ځان پوه کړه دلته چې کله د سړي نه ساه اخیستلی کېږي روح ایستلی کېږي په دغې وخت کې فرشتې چې په کوم حالت کې راشي په کوم شکل کې راشي فرشتو ته د دغه عملنامه چې کوم ده د هغې پته لګېدلي چې دا سړی دی خطاکار دی او کنه د صحیح مؤمن دی متقی او پرهیزګار دی او کنه د کافر دی دا پته هغې ته د روح راکاږلو په وخت کې د روح ایستلو په وخت کې د مخکې نه ورته دا پته الله جل شانه ورته دا علم ورکړی دلایل پې درته پیش کومه الله جل شانه فرمایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کاش دی نبی علیه السلام ته فرمایي او مخاطبه کاش دی چې ته هغه کیفیت او هغه حالت لیدې د کافرانو چې فرشتې ته ساه وباسي څه چل ورسره کوي یضربون وجوههم وادبارهم سورې انفال کې دی بیا ځان ته راواړه وګوره تفصیل سره مخونه او ملاګانې وله وخي یضربونه ضرب څه ته ویلی کېږي وخل مخ وله وخي شاګانې وله وخي او ورته فرمایي وذوقوا عذاب الحریق د سوځېدو عذاب د دې نه بعد اوس وڅکئ فیصله خو به ستا مطابق خو فیصله د قیامت په ورځ باندې کېږي که نه دلته دا وخل داسې کېږي بل فرمایي د سوره یاسین یو حواله در کومه دا د عذاب قبر د ثواب قبر حواله در کوم بیا ورپسې د عذاب قبر هم در کوم سوره یاسین کې الله جل شانه فرمایي
نبی علیه السلام ته چې دې د یو کلیوالو مثال بیان کا وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون د غروکو بیا ځن لګوره دا اوږده واقعیا ده خو هغه کلیوالو د پیغمبرانو ته دمکیانې ورکړي وارنینګز یې ورکړه وی وجنو مو سنګسارو مو په ګټو مولو په دې کې په باندې په اخري سر کې یو کس وجاء رجل من اقصى المدينه د ښار د اخري د امتحان یو کس په منډه باندې راغی او خپل قوم ته لګیا شو دا تاسو څه کوئ دا خو تاسو الله طرف ته رابلي هغه وی ختم مسلمان شوی مطلب تم د دې بدین شوی هغه وی وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون څه شوی دی مال رچ زبا عبادت نکوم د هغه ذات چې زه پیدا کړم د رکوع کې مخې ته ځو زه تاسو ته هغه پوینټ خیم چې کوم ځای کې چې عذاب قبر یا ثواب قبر شته کنه عالم برزخ کې ثواب او عذاب شته کنه شته د قران مجید نه درته بیانوم الله جل شانه فرمایي قیل ادخل الجنه دا کسان را اولګیدل او د په غزای باندې اوجنو بلته په سکون او دنګل په کانو باندې لیکلي شوی دي مفسرینو لیکلي دي چې د اوجو د دنوم حبیب النجار ذکر شوی دی چې د اوجو نو د الله جل شانه فرمایل قیل ادخل الجنه جنت ته داخل شه اوس قیامت واقع شوی دی لا نه دی واقع شوی حساب کتاب شوی دی لا نه دی شوی خو د دې سړي حساب کتاب الله جل شانه د سترګو پر اپ کې وکړو د مرګ په وخت کې ورته فرمایي ادخل الجنه جنت ته داخل شه قال دا سړی وایي یا لیتا قومي يعلمون ای کاش ته چې ماته زما د قوم ته پته وي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين چې ماته الله جل شانه مغفرت کو زه ډیر په مکرم او معزز او هغه ریسپیکټډ خلکو کې زه شامل کړم نو دا و ثواب قبر د قیامت نه مخکې مرګ پسې د الله جل شانه د منظر جنت اخو او جنت ته داخل کو ادخل الجنه د ته ویل شو جنت ته داخل شو دا عذاب قبر مثال در کوم د قوم نوح الله جل شانه فرمایي سوره نوح کې آیت نمبر 25 کې بیا ځان لرواړو وګوره فرمایي مما خطيئاتهم اغرقوا because of their sins they were drowned د دې د ګناهونو د وجې نه دی غرق کړل شو ورپسې څه فرمایي point to be noted فادخلوا نارا and then they admitted in the fire اور کې ور داخل کړل شو قیامت واقع شوی دی نه دی واقع شوی لا خو قوم نوح د غرق کېدو نه بعد سورته الله جل شانه فرمایي فادخلوا نارا they were admitted they were put in the fire دی په اور کې داخل کړل شو admit کړل شو جهنم ته لاړو یعنی د دې ارواح جهنم ته لاړو عذاب ثابت دی د قران مجید نه کنه انکار ته لوی ګناه دی دجل دی او فریب دی او گمراهی ده بل آیت ترته پیش کوم الله جل شانه فرمایي الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم دا سوره نحل آیت 28 تا 32 دا وګوره سلور آیتونه دي ځان له الله جل شانه فرمایي الذين تتوفاهم الملائكه هغه کسان چې فرشتي ته سا اخلي ظالمي انفسهم او دی په دنیا کې ځان باندې ظلم کړی ځان باندې ظلم کوونکی نو فالقوا السلام دی دروغ جوړي درخواست پیش کی د مرګ په دی وخت کې چې یاره بس مونږه تابعداري کول غواړو او مونږ خو ګناه نه دی کړی ما كنا نعمل من سوء الله جل شانه فرمایي بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون خپل پوینټ لرزوخه فرمایي په دغه وخت کې الذين تتوفاهم الملائکه فرشتي وفات کوي ورپسې څه فرمایي بلا ان الله علیم ما کنتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم خالدین فيها پس تاسو د جهنم په دروازو ور داخل شئ او همیشه به یې پکې فبئس مثوى المتکبرون د جهنم په دروازو ور داخل شئ ظالمانو ته د مرګ په وخت کې الله جل شانه دغه فرمایي نو قیامت لانه دی واقع شوی دا د عالم برزخ یعنی د مرګ نه بعد دا کیفیت د جهنم دا شروع شو نو عالم برزخ کې عذاب قبر او عذاب ثواب قبر دا ثابت دی د آیت کې وی ځان له ډیټیل او تفصیل بیا وګوره د ثواب آخرت هم په دې آیتونو کې مخې ته لاړ شه دا عذاب د آخرتو د قبر او ورپسې ثواب د قبر ورپسې فرمایي الله جل شانه الذين تتوفاهم الملائکه الطیبین هغه کسان چې فرشتي ته سا اخلي په داسې حالت کې چې دا کسان پاکیزه وي دا مؤمنان وي متقیان وي پرهیزګار وي نو فرشتي ورته سوی یقولون سلام علیکم سلام علیکم ورته وي د مرګ په وخت کې او ورته سوی ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون جنت ته ورځئ بما كنتم تعملون تاسو د اعمالو په وجه باندې نو د مرګ په وخت کې ورته وي جنت ته ځئ هغې ته د مرګ په وخت کې پته ولګي چې یاره زمونږ اوس نیکسټ ډیسټینیشن چې کوم دی نو هغه کوم ځای کې دی الله جل شانه ورته وښیي
نو قیامت لا نه دی واقع شوی، حساب کتاب لا نه دی شوی ستا په نس باندې، او دلته الله جل شانه د هغې فیصله وکړه. نور احادیث ترته هم ډېر شی پیش کولی شم، خو احادیثو ته تاسو صحیح احادیث، متواتر احادیث ته تاسو وایي دا د مجوس روایت دی، دا دجل او فریب نه به تاسو کله کار پرېږدئ. ګوره مرګ دې ته قیامت صغرا ویلی کېږي، او قیامت چې کوم را روان دی هغه قیامت کبرا دی. د دې وجې نه وایي من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو د هغه قیامت واقع شو. چې د هغه قیامت واقع شو نو د هغه سره حساب کتاب شروع شو. د دې وجې نبی علیه السلام فرمایي چې اذا اقبر المیت، میت چې هر کله په قبر کې کېښودلی شي، یعنې دی مړ شي، د ده نه روح لاړ شي، بیا ورته روح الله جل شانه را معاد کړي. روح باندې بل ورځ بیا انشاءالله چې ډیټیل بحث کوو، بیا تفصیلي بحث به بیا کوو. دته فرشتې راشي، دی کښېني، سوال او جواب ته کوي. دا سوال او جواب د مړي نه کېږي، د ژوندي نه کېږي. الله جل شانه چې په هر کیفیت کې کوي هغې کې بحث نه کوو، خو عذاب او ثواب. عائشه رضی الله عنها نه صحیح حدیث را نقل دی. نبی علیه السلام فرمایي، عائشه رضی الله عنها فرمایي سألت النبي صلی الله علیه وسلم عن عذاب القبر، د عذاب قبر باره کې ما تپوس وکړو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم نعم عذاب القبر حق، او د قبر عذاب چې کوم دی نو دا حق دی. لهذا عذاب قبر ثابت دی، او د دې نه انکار د ګمراهي ده. نبی علیه السلام فرمایي القبر اول منازل الاخره، قبر د آخرت د منازلو نه اولنی منزل دی. او فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران، قبر چې دی دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده، یا یو وادي ده. نو د جنت د باغچو نه باغچه ده، دا د مؤمنانو دپاره. نو ثواب آخرت، ثواب قبر چې کوم دی دا ثابت دی د احادیثو نه هم. نبی علیه السلام په یو دوه قبرونو باندې تیر شو، صحیح روایت دی، منګړت نه دی او ځان نه جوړ کړی شوی نه دی، صحیح روایت دی. حواله ټوله درکولی شم، امام بخاري او امام مسلم دواړو ذکر کړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم مر بقبرین فقال انهما لا يعذبان. نبی علیه السلام فرمایل دي دواړو له عذاب ورکولی کېږي. الله جل شانه پې کشف وکړو، هغې ورته هغې کیفیت یې ورته ښکاره کړو، او ویې فرمایل وما يعذبان فی کبیر، دې دواړو له داسې په یو لوی ګناه کې دغه هم نه ورکولی کېږي عذاب. اما احدهما فکان لا یستبرأ من البول، دا یو چې دی ده به د اوړو بول نه ځان نه بچ کو، او دا دویم چې دی و اما الاخر فکان یمشي بالنمیمه، دی بل به چغلي کوله. نو عذاب قبر په احادیثو متواتره او صحیحه سره ثابت دی، حد تواتر ته دا ټول رسیدلی دی. لهذا څوک چې د اثبات د عذاب قبر نه یا د ثواب قبر نه انکار کوي نو ځان ګمراهۍ ته ورچي. آیتونه ډیر زیات دي، په هغې څو کې به ته غلط تاویلات او توجیهات کې یو کلیپ مې دله واورېدو چې د فرعونیانو په باره کې الله جل شانه فرمایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب، په فرعونیانو باندې الله جل شانه بدترین عذاب راوستو، یعنی غرق کړه. او بیا د غرقېدو نه بعد څه فرمایي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، ور په هغې باندې سحر او ماښام پیش کولی کېږي، یعنی د هغې ارواح چې کوم دي په هر کیفیت کې چې پیش کېږي هغه کیفیت په الله جل شانه ته معلوم وي، خو هغې ته پیش کولی کېږي ور سحر او ماښام. ورپسې فرمایي ویوم تقوم الساعه، او چې کله قیامت په هغه ورځ باندې چې قیامت واقع شي د هغې نه بعد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیان چې دي نو دا بدترین عذاب ته داخل کوي. نو کله چې قیامت واقع شي هغې بدترین عذاب ته داخل کوي، او د هغې نه مخکې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، په هغې باندې د سحر او ماښام چې کوم دی نو هغه ور هغه پې پیش کولی کېږي. د دې غلط توجیحات تا چې کوم کړي دي نو د یو مفسر نه، د یو صحابي نه، د یو عالم نه، یا د نبی علیه السلام نه هغه بالکل رانقل نه دي. لهذا غلط توجیحات مه کوه. قاري صاحب درخواست درته کوو چې د امت مسلمه نور مه ګمراه کوئ، دا د ګمراهۍ نه وساتئ. صرف د چند ویورز دپاره او چېرته پیسې میسې درته په دې کلیپونو باندې راځي نو د هغې دپاره تعس عبد الدینار و عبد الدرهم دا مه جوړېږئ. نبی علیه السلام دې باندې ډېر زیات غټ بددعا فرمایلې ده چې د چند پیسو دپاره خپل خلک چې کوم دی نو هغه ګمراه کول د ډېر لوی د امت سره ډېر لوی زیاتی دی. او دا تا چې کوم لاین رانیولی دی چې مولان او علما او یا داسې وغیره، نو
الله دې درته هدایت نصیب کړي. دا د مولان یا علما چې کوم دي نو دا د دین ټیکداران نه دي، دا د دین چوکیداران دي. نو چوکیدار څه چل کوي؟ دغه کار دی چې زما د کور نه غلا ونه شي. زما دین چې کوم دی دا زما کور دی. د دین چې یو سړی غلا کوي، په دې کې چې یو سړی خیانت کوي، د قرآن مجید د آیتونو چې یو سړی غلط تشریحات کوي، د سلف و صالحینو نه هټ کر، د نبی علیه السلام د احادیثو نه هټ کر، یا د صحابه کرامو د تشریحاتو د تفسیر نه هټ کر یو سړی غلط توجیهات کوي، نو په هغې باندې به مونږ ګوته خامخا وچتو. لهذا دا تحریف معنوي مه کوه. دا تحریف معنوي دی. د خپل بطن نه او د خپل خېټې نه ته چې کوم تشریحات او کومه ترجمه کې، نو دا امت هم ګمراه کې او ځان هم په لوی یو عذاب او دغه ګمراهۍ کې ورچې. زما درته دا درخواست دی چې د قرآن او بله دا خبره، یو خبره مې ارتدا کوله چې دا قرآن او بخاري تاسو د یو بل مقابل ولې ودروئ؟ دا یو بل ته مقابل تاسو ولې ودروئ؟ تاسو بار بار دا ولې وایئ چې موږ اهل القرآن یو او دا چې کوم دي دا منکرین قرآن دي؟ لکه تاسو یو بله اصطلاح جوړه کړه چې منکرین احادیث، خو یو سړی کلیر د احادیثو نه انکار کوي که نه؟ ښکاره خو تاسو نه وایئ، خو د احادیثو نه تاسو څه کوئ؟ انکار کوئ. سړی درته حدیث پیش کوي، تاسو وایئ دا منګړت دی. د نبي علیه السلام پورې سلسله به درته ذکر کو، تاسو وایئ دا منګړت دی. انکار دغې ته ویلی کېږي. تاسو وایئ دا منکرین قرآن دي، علماو ته وایئ علما منکرین قرآن نه دي، خو تاسو د دجل او د فریب نه کار اخلئ. خلکو ته قرآن مخې ته کوئ څنګه چې ان الحکم الا لله دی، کلمت حق اريد بها الباطل. حق خبره ده ان الحکم الا لله، خو د دې سره یو باطل یو غلط مقصد چې کوم دی نو هغه اراده کړی شوی دی. تاسو خلکو ته دا وایئ چې دا قرآن مجید چې کوم دی دا قرآن مجید دا مونږ دا بیانو او علما د دې مقابل ته راځي. علما د دې مقابل ته نه راځي. ګوره دا بخاري د دې مقابل مه ګرځوئ. دا بخاري د دې تفسیر دی، دا د دې شرح ده، یا بل کتاب د احادیثو دی، بل کتاب د احادیثو دی. دا د دې مقابل نه دی. دا د دې ایکسپلینیشن دی، دا د دې وضاحت دی، ایکسپلینیټري نوټس دی دی. لهذا دا ویډیو مې اوږدیږي، خو دا مې ورته درخواست دی چې دا دواړه یو بل ته مقابل مه ودروئ. دا چرته چا نه دي مقابل کړي. تاسو کو خلکو ته وایئ چې یاره مونږ قرآن منو او دی بخاري مني، خامخا دا کو ماته یو سړی وایي چې پلان کې قرآن مني او بخاري نه مني، زه وایم چې دا خو ډېر غټ ګمراه دی. نو دا خبره دا کامن ده، دا په ټولو مسلمانانو کې چې په قرآن مجید باندې فوقیت یو کتاب ته هم نشته، خو په قرآن مجید پسې دویم فوقیت چې کوم امت کې حاصل دی هغه بخاري شریف ته حاصل دی. لهذا په بخاري شریف باندې دا الزامات او یا دا منګړت خبرې هغې پسې تړل د دې نه ځان واړوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.